السلام علیکم. څنګه چې موږ او تاسو پرون ولله چې پرون سیلاپریدي یو جرګه راوختې وه، قبایلي جرګه وه چې هغه جرګه دونه غټه شوه چې هغه په جلسې سره بدل شوه. دونه های جرګه وه، دونه زبردست جرګه وشوه چې هغه جرګه نه وه، هغه د جلسې سره بدله شوه. مطلب بالکل جلسه ښکاري. تاسو به ویډیوز کتلي چې څونه په ګڼ تعداد څخه خلک ناست وي، بالکل د جلسې شکل کې او په زرونو خلک وي. اوس لکونه نه شو ویلی، خو په زرونو ډېر زیات بهتر څه خلک راغلو او په هغې کې سهیلاپریدي چې کومه دی یو ډیمانډ چې کوم دی هغه مضبوط کېښود، یو مضبوط خبره یې وکړه حکومت ته چې موږ د حکومت نه سوال نه کوو چې हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना حق लेते हैं. چې موږ سوال نه کوو، موږ په حکومت پسې کچکول نه ګرځو، کچکول په حکومت پسې نه ګرځو چې موږ له سر راکړه جي، سر واچوه جي، دې کې سر واچوه. هغوی موږ خپل حق غواړو او په هر قیمت یې غواړو. نو زه وایم چې سهیلاپریدي څنګه خبرې کوي، څنګه سټرانګ لګیا دی او مضبوطې خبرې کوي. نو زه یم دا چې کومې خبرې کوي او دا خبرې دا په عملي ژوند کې راولي، عمل پرې وکړي چې کوم څه وایي او په دې فوراً عمل وکړي. نو زه یم چې انشاءالله ډېر لږې ورځې به نه وي چې دا صوبه د پنجاب سره مقابله کوي. دلته به دونه زبردست، خو د هغې ټول نه مخکې زموږ صوبې د ټول نه اولی څیز چې کومه دی، اهم څیز کومه دی د پښتنو دپاره چې اولی څیز کوم دی هغه کار روزګار نه دی، هغه اولی څیز امن دی. چې موږ ته په دې صوبه کې په دې پښتنو ته امن راشي، نو بیا به د روزګار څه او د دې قصو څه وروسته خبرې کوو. اول موږ له امن پکار دی. اوس لحاظ زموږ سهیلاپریدي درخواست دی، دا یو درخواست کوو د پښتنو طرفه چې دې صوبه کې د ټول نه اول اهم څیز هغه امن دی. چې امن راشي، د هغې نه پس چې بیا ته د حکومت نه څه غواړې او که سوال نه کوې او خپل حقوق غواړې، نو هغه به زموږ لپاره بهتره وي. د ټول نه مخکې اول ستا صوبه حکومت دی، تا له پکار دي دوی صوبه کې چې امن راولي او دا ستا ذمهواري ده. ته چې دې کرسۍ باندې ناست یې، نو ستا د ټول نه اولۍ ذمهواري دا ده چې د پښتونخوا هر یو شهري ته بالکل امن ورکړي چې هغه په امن سره ژوند تېروي، که په بازار کې، که په کلي کې، که په کور کې، که په وطن کې، که په هر ځای کې، چې کم سے کم دا په امن زندګي تېره کړي. نو ستاسو څه خیال دی چې دا سهیلاپریدي کومې خبرې کوي او کوم څه دا وایي، نو آیا دا په عملي ژوند کې به دا راولي او که نه هم هسې په پښتنو متل دی چې په بوسو کې اوبه بوځي، لکه څنګه چې علي امین ګنډاپور تېر شوی، نو دغه شان به دا هم تېر شي که نه؟ ستاسو په خیال دا سهیلاپریدي به د قوم د صوبې خدمت وکړي او که نه؟ تاسو په کمنټ سیکشن کې ووایئ او انشاءالله نور مزید ګورو چې د خیر څه خلاصه کوي.